بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الطریقة العصریه اتم نمبر درس دی. الدرس الثاني کې به ان شاء الله نن موږ دویم سبق وایو. هذه باره کې موږ بحث کوو. هذه معنی ده دا، او دا هذه دا د مؤنث لپاره استعمالیږي. کاغه بیجان وي او کاغه جاندار وي. بیجان یعنی چې سان اخلي نو د هغې ابه موږ څنګه پیژنو؟ د هغه په اخره کې به ګول دا وي، د هغې نه به پیژنو. او چې کوم جاندار وي سا اخیستو والا وي نو هغه خو موږ په اسانه باندې پیژندلی کېږي. طالبه ده، طالبه، استاذه ده، هغه جاندار ده سا اخلي استاذه، نوکره ده، او دغه شانتې ښځه، لور، فاطمه، زینب، سیده، سلمه، دا جاندارې دي، د انسانانو نومونه دي، دا سا اخلي. نو دوی دپاره به هم مونږ د هذه لفظ استعمالوو. هذه د جاندارو دپاره هم راځي او بیجانو دپاره هم راځي. جاندارو ته ذوي العقول وایي، عقل والا، او بیجانو ته غیر ذوي العقول وایي، یعنی بغیر عقل والا. ٹھیک شو دي؟ نو هذه معنی ده دا، هذه معنی ده دا. د مذکر سړو دپاره به مونږ استعمالوو هذا. دا به د مذکر سړو دپاره راتلو. لکه هذا دلته کې دی هذه طالبتون، دا طالبه ده. هذه معنی ده دا، طالبتون معنی یوه طالبه ده. هذه طالبتون دا یوه طالبه ده. هذه طالبتون دا یوه طالبه ده. نو عرب چې دی دا ګول ته کله کله وقف پرې کوي، ها ساکنې کې. هذه طالبه دا یوه طالبه ده. هذه استاذتون دا یوه استاذه ده. هذه استاذتون دا یوه استاذه ده. هذه استاذه دا یوه استاذه ده. هذه خادمتون دا یوه نوکره ده. هذه دا خادمتون یوه نوکره ده. هذه دا خادمتون نوکره ده، یوه نوکره ده. هذه دا خادمه، خادمه دا نوکره ده. وګورئ د مؤنثو دپاره به مونږ ورته څه وایو؟ هذه. او د مذکر دپاره مونږ وایو دلته هذه خادمتون دی. او دلته کې اوس مذکر دپاره مونږ وایو هذا خادمون، خادمون دا نوکر دی. او هذه خادمتون دا نوکره ده، دا نوکره ده، او دا نوکر دی. هذا خادمون دا نوکر دی. هذه خادمتون دا نوکره ده. نو د خادمه په اخره کې ګول دا ده، خو د وقف په حالت کې دا ګول دا ها ساکنه شي نو ویل کېږي هذه خادمه. اوس ګورئ مونږ مخکې به د سړي باره کې تپوس کو چې دا څوک دی، نو هغه لپاره به مونږ وي من هذا، من هذا دا څوک دی. نو هغې به راته وي هذا استاذون، هذا استاذون دا استاذ دی، دا استاذ دی، دا یو استاذ دی. من هذا نو چې د مذکر به نو هغه لپاره به مونږ من د هذا سره تپوس کوو. او من معنی ده څوک دی، څوک دی. هذا معنی ده دا، څوک دی، دا څوک دی، دا څوک دی، دا څوک دی. نو مونږ وایو دا استاذ دی، دا استاذ دی. اوس به د مؤنث لپاره مونږ وایو د ښځې لپاره به مونږ من هذا سره تپوس نه کوو، من هذه سره به تپوس کوو، ځکه مؤنث لپاره هذه لفظ استعمالیږي. نو مونږ به تپوس کوو من معنی ده څوک دی، من معنی ده څوک دی. او هذه دا مؤنثه، دا ښځه څوک ده. من هذه دا ښځه څوک ده. من هذه دا ښځه څوک ده. نو ګورئ دلته اوس من هذه دا ښځه څوک ده. هذه طالبتون دا طالبه ده. دا هذه طالبه دا یوه طالبه ده. هذه طالبه دا یوه طالبه ده. بیا تپوس کوئ من هذه دا ښځه څوک ده. من هذه دا ښځه څوک ده. نو هذه استاذتون دا یوه استاذه ده. هذه استاذتون دا یوه استاذه ده. هذه استاذه دا یوه استاذه ده. من هذه دا څوک دي، دا څوک دي. نو هذه خادمتون دا یوه نوکره ده. هذه خادمه دا یوه نوکره ده. من هذه دا څوک دي. هذه امرأه، هذه امرأه، هذه امرأتون بنوي، ځکه د امرأتون دا حمزه چې دی دا حمزه الوصل دی. دې حمزه نه چې مخکې حرکت والا حرف راشي د دې حمزه حرکت ختم شي. نو اوس په دا میم ډایرکټ دی ها سره ملاوو. مونږ وایو هذه امرأه، دا به داسې نه وایو هذه امرأه به نه وایو. د دې امرأه دا حمزه وصلي دی، قطعي نه دی. ټیک شو؟ دا عارضي حمزه دی. نو د ده باندې چې کوم حرکت وي د ده نه د دې حمزه نه چې مخکې حرکت والا حرف راشي، زبر زیر پیش والا حرف راشي، د دې حمزه وصلي عارضي حمزه چې دی د ده حرکت ختم کړي، دا نه ویلی کېږي، صرف شکل کې پاتې شي. نو مونږ وایو هذه امرأتون، هذه امرأتون دا یوه ښځه ده. من هذه دا څوک دي. هذه امرأتون دا یوه ښځه ده. من هذه دا څوک دي. هذه امرأه دا یوه ښځه ده. بیا وایي من هذه دا څوک دي. من هذه دا څوک دي؟ وایي هذه بنتون
دا جنۍ ده، دا یوه جنۍ ده. هذه بنت دا یوه جنۍ ده. هذه بنت دا یوه جنۍ ده. بیا وایي من هذه دا څوک دي؟ وایي هذه فاطمه دا فاطمه ده. هذه فاطمه دا فاطمه ده. او کله کله وایي من هذه دا څوک دي؟ وایي هذه فاطمه دا فاطمه ده. دا ګول دا ها ساکنه کی. بیا مخکې وایي هذه زینب. زینب دا د جنۍ نوم دی. د ده په آخره کې ګول تام نشته، خو زینب چېرته هم د هلک نه دی نوم، نو د جنۍ نوم دی. نو د جنۍ چې نوم دی نو خامخا به ورسره بیا ته هذه لګې، که د ده په آخره کې ګول تا وي او که نه وي. خو چې د جنۍ نوم وي نو دې ته وایي دا چې کوم په آخره کې ګول تا نه وي که نه، نو دې ته مؤنث معنوي وایي. معنوي چې معنی د مؤنث ته، معنی د مؤنث ته. د مذکر دپاره د مذکر کلم د سړي کلم زینب نوم نه وي. ٹھیک شوه؟ زینب همیشه د ښځې نوم وي، نو هغې دپاره مخکې به دې سره هذه لګي. هذه زینب دا زینب ده. هذه سعیدة هذه سعیدة سعیدة هذه سعیدة دا سعیده ده. دا سعیده ده. هذه سلمى دا سلمى ده. هذه سلمى دا سلمى ده. نو ګورئ دا سلمى هم د ښځې نوم دی، که ګول تا په آخره کې وي او که نه وي، خو چې د ښځو نوم وي نو هغې سره به هذه لګې، او چې د سړو نوم وي هغې سره به هذا لګې. نو هذا د دې معنی هم ده دا، او د هذه معنی هم ده دا. خو هذه دا د مؤنث لپاره استعمالیږي او هذا د مذکر لپاره استعمالیږي. بیا چې د مؤنث باره کې تپوس کې چې دا څوک دي، نو هغې لپاره به من هذه دا څوک دي. او چې د سړو باره کې د مذکرو باره کې تپوس کې، نو هغه باره کې به من هذا دا څوک دي. نو دا زمونږه د طریقة العصریه اتم نمبر درس الدرس الثانی په دویم سبق کې، یعنی سبق نمبر 8 او درس نمبر 2 دی. دا انشاءالله دا درس هم ختم شو. د دې درس په انشاءالله راتلونکي درس کې بیا تمرین کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هدف المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.